بسم الله الرحمن الرحیم باب بیان نقصان الایمان بنقص الطاعات. دے باب کې دا خودل غواړي چې کله د یو بنی آدم نیکه فرمان بردارۍ کمی شي نو د هغه په عملی ایمان کې کمی راځي. هغه دا پاره حدیث پیش کړی دی د سیدنا ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ. هغه وی خرج رسول الله صلی الله علیه وسلم فی اضحى فطر الى المصلى. رسول الله صلی الله علیه وسلم په عید الاضحى کې یا په عید الفطر کې مصلی عیدگاہ تروت. په دې دوه اخترونو کې یو اختر دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې بار راغی. مونږ یو شو فمر علی النساء. جماعت سره مونږ دا زنانو کو شریعت کې ممنوع نه ده. شریعت دا نه منې کوي چې ښځه دې جماعت ته نه ځي. البته د هغې دپاره مسجد ته نه تلل غوره دي. دا دوه ځان له خبرې دي. یو زنانه که مسجد ته ځي او مسجد داسې وي چې هلته کې د پردې ځای وي نو ټیک ده، صحیح ده. خو چې کله بهر وځي نو د هغې دپاره قرآن او حدیث کې څه پابندۍ لګولې دي، د هغې پابندو خیال وساتي. یو دا چې کله زنانه بهر وځي خوا که غم خالی له ځي او خوا که مسجد ته ځي لومبنۍ خبره به دا وي چې دا به خوشبو نه لګوي. د هغې وجه دا ده چې کله بني آدم په لار تیر شي او خوشبو یې لګولي نو نور انسانان لاشعوري طور بیا د هغه د پیژندلو کوشش کوي چې دا څوک دي. دویمه پابندي دا هم دا چې داسې پیزار به نه پخپو کوي چې هغه د ټک ټک اواز کوي. دا پابندۍ قرآن مجید ښودلي دي. مونږ سره دی چې مسلمانان یو او ډېرې لوی لوی دعوې کوو لیکن غمونو او ښادو کې مونږ ته د زنانو د پیزار پته ولګي چې هغه ډېر لرې نه انسان ځان ته متوجه کوي. داسې انداز سره تلل کوي چې هغه مناسب نه وي، غیر شرعي دي. دې څیزونو ته خیال کوئ. کورونو کې خپل کوروالا خپلې بچیانې هغې د هغې پیزار نه منې کوي چې هغه اواز کوي. قرآن منع کړی ده. قرآن دا هم فرمایلي لا یضربن بارجلهن، خپې دې ځمکې له نه راوغي، ټک ټک اواز دې نه کوي. خپو ته دې داسې څه کالی نه اچي چې هغه اواز کوي. پخوا خلکو به پینځې بچولې کې به شرنګار کېدو، وي ډېر ښه خلک و د دین نه بې خبره، نیکان خلک و لیکن دین هغې ته نه و معلوم. قرآن چې خلک پرېږدي نو دې مصیبتونو کې گرفتار شوي. دا پابندۍ دي په ښځه باندې، ودې وځي بېشک لیکن د سړي په شان ته دې وځي. څنګه چې سړی کریم پاؤډر نه استعمالوي دا وبار کریم پاؤډر نه استعمالوي، خوشبو به نه لګوي، ټک والا پیزار به نه اچوي او خپې ته یا لاس ته یې داسې شی نه اچي چې هغه اواز کوي. او بله دا چې کله بهر وځي نو دروند پړونه دې واچوي. یدنین علیهن من جلابیبهن، جلباب غټ څادر ته وایي. د ډېرو ښو کورنو خلکو جلباب پرېښی دی، یو غټه بورقه دې واچي بېشک، خو داسې شی پکار دی چې هغه د زنانه کپړې او د هغې حسن هغه پټ کړي. اوس خو زنانه چې کم څیز کې ګرځي نه هغه نه لاندې بورقه وي او نه هغه پړونه وي، یو پوټی غوندې
لوپټۍ هغه هم د ملا تر نیمې پورې کې بار وځي، نو دا ګناهونه دي. که په دې کې جومات ته ځي او که بازار ته ځي او که خور کره ځي او که پلار کره ځي، دا ګناه دی. زنانه وتی شي بېشک، لیکن د شریعت د پابندو خیال دی وساتي. مسجد تم چې راځي نو مسجد کې خو یو خالی ځای د دې لپاره جدا جوړ. اوس هم کم خلک چې مکې مکرمې ته او مدینې منورې ته ځي، د هغې ویني چې په حرمینو کې د هغې دپاره ځان له ځایونه وي. مسجد نبوي کې مستقل ځای دی، هلته نارینه نه شي تللی. دا څه ګناه نه دی، دومره د هغې دپاره مفضل دا ده چې هغې د خپل مونځ په کور کې وکړي. کم خلک چې حج او عمرې له لاړ شي، د هغې کور مور نه وي، نو دې وجه نه که هغې هلته مونځونه کوي، دې کې څه ګناه نشته. د ښځې دپاره افضل ځای د مونځ دپاره هغه د هغې کور دی. که دا ګناه وی نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم به زنانه پرېښودې، عیدګاه کلو ځای کې، او په کې د پردې هغه اهتمام نه کېږي کوم چې جماعتونو کې کېږي. لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به زنانه عیدګاه ته تلې. ته ګناه نشي ویلی، ګناه په دې ځای کې راځي چې خلک د شریعت پابندۍ پرېږدي. نو بهرکیف رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د زنانو خوا کې ورتېر شي، یعنې هغې له راغی. کله کله به هغې ته جدا وعظ او نصیحت هم کوو. اسو ګناه نه دی، استاذ نارینه دی او زنانه شاګردانې دي، دی کې صاحب نشته، خو د شریعت د حدودو خیال دی وساتي. د شریعت د حدودو خیال خلک نه ساتي نو بدنامي پیدا شي. بدنامۍ کې بیا عالم بدنام شي او عالم سره بیا دین بدنام شي. پکار دا چې مونږه کوم استاذ جوړو چې د هغې استاذ پوره اخلاقي تربیت شوي، او په دې څیز هغه پوهېږي چې دا زه څه کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم به زنانو خواله لړ، لیکن نه به هغې سره لاس میلاوه او نه به هغې سره نور څه خبرې کولې. د ګپ شپ خبرې به نه، د دین خبره به بس هغه به وشوه، بیا به د هغه ځای لړ واپس. پرده به وه، غټه پرده به وه، د دې دپاره چې تمیز او جداوالی راشي د زنانو او د نارینهو په منځ کې. زموږ زمانه کې زنانه جماعتونو ته نه ځي. ولې نه ځي؟ د هغې وجه دین نه دی چې د دین حکم دی. د دین حکم چې خلقو منلی نو پکار دا چې زنانه بازار ته هم نه تللی. دا دروغ وي، خلک سکول او کالج یونیورسټۍ ته هم نه تللی، او چې کله غم وشي نو زنانه بیا یوازې منډې وایي. دا جایز دي؟ دین ایسے تبرکی په طور استعمال کړی چې اسلام کې دا دي، دا اسلام کې نشته، دا د خلکو خپل اسلام دی. د یوې زنانه د پردي نارینه د غم سره سویمه ده، او بیا چې ځي نو یوازې وځي، دا خیر دی. سکول ته یوازې ځي، کالج ته یوازې ځي، غم له یوازې ځي، خو که جومات ته شي نو یاره څوک ملګری مې نشته. دا ټول غلط څیزونه دي. زنانه مسجد ته تللی شي چې کله په هغې کې جدا ځای موجود وي، او زنانه چې د یو ښه عالم نه د هغه خطبه ووري بالفرض د جمعې او تقریر ووري، خو په دې شرط چې عالم پوهوي، نو د زنانو به ډېر ښه بهترین تعلیم او تربیت کېږي. دغې دپاره ضروري ده. دې وجې نه بعضې خلقو کړي داسې چې هغې د زنانو جماعتونه جوړوي، هغې له تعلیم ورکوي، تربیت ورکوي، دې لپاره ورکوي چې دا د مستقل خلق دی. یو خوا سے سبق ویل دی، اسې سبق ویل د زنانو سکول کالج ته ځي، هغې خو نه کور چلولی شي، نه څه اخلاق وي پای کې، نه پکې عادات وي. دین ښودل پکار دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم زنانو ته څنګه دین ښیي، نو دی کې موږ دپاره هغه تعلیم دی، موږ دپاره تربیت دی.
یا معاشر النساء تصدقنا، اے د ښځو ډلې تصدقنا صدقه ډېره کوي. ښځې صدقه کولی شي د خاوند د مال نه او که د خپل مال نه. زمونږ پښتنو کې دا یو مسله جوړه شوې ده چې د ښځې مال به یې نه دی وي د دې هر څه شریک دی دا هم زما دی. دا ستا نه دی جناب، د ښځې مال د ښځې مال او د ناري خاوند مال د خاوند مال. د خاوند مال د ښځې نه وي، دا ګپې مه لګوئ. او د ښځې مال هم د خاوند نه وي. مال ځان له څیز دی، دا ملکیت دی، دا د هر چا خپل خپل دی. د خاوندانو خیال نه چې ما ښځې سره نکاح کړی دی، بلکې خلک خو کوي هم مال لپاره. نو د هغې د مال دی اختیارمند شي. دا زمونږ دین دا نه دی. د ښځې مال د ښځې مال دی، د ښځې مال نه به د خپل مال نه صدقه کوي. د خاوند د مال نه کولی شي که نه شي کولی؟ دا یو سوال دی. اوس لکه زمونږ ښځې خو څه ګټي نه د هغې جایدادي نه وله پلار مور ورکوي، د هغې به صدقه د کم ځای نه کوي. که خاوند څه ورکړي والله هغې ځان له جمع کړي. هر خاوند خپلې ښځې له څوک 10,000 ورکوي، څوک 15,000 ورکوي، څوک 2,000 ورکوي، څوک خو ډېر غیرتیان دي پیسې هم نه ورکوي. دا د بې غیرتۍ حد دی. د ښځې ځان له ضرورتونه وي، هر ضرورت خاوند ته نشي ویلی. پکار دا دی چې خاوندان دی خپلو زنانو له څه نه څه پیسې ورکوي، لږې دې ولې نه. هفته کې دی یو ځل ورکوي، میاشت کې دی یو ځل ورکوي. دی وایي خاوندان دا پیسې کوي. باید ضرورتونه داسې چا سړی ویلی نه شي، هغې سره لاس کې څه نه څه پیسې پکار دي. د خرچې پیسې عمومي طور ښځې له ورکول پکار دي. خو که ښځه پیسې بربادوي نو بیا خرچې پیسې مه ورکوه. تصدق هر سړی د خپل مال نه کولی شي. البته که د خاوند اجازت وي نو ښځه د خاوند د مال نه خیرات کولی شي. ایکې واصل ثواب د خاوند دی ولې پیسې د هغه دي، او دې له به الله اجر ورکوي د دې چې دا ذریعه جوړه شوې ده د صدقې. نو ښکاره ده چې د دې اجر به کمی په مقابله د هغې کم چې د خاوند دی. اصل مال د هغه ده. ښځې خپلو پیسو نه خرچه نه کوي. څوک چې لار څومره ورکوي نه هغه عجیبه طریقې سره پټې کړي. د خاوند د مال نه د هغه د رضامندتیا نه بغیر خرچه کوي، دا صحیح خبره نه ده. خاوند چې کم ځای نه دی رضا، ښځه والته پیسې نه لګوي. خاوند چې کم ځای نه ده رضا، ښځه والته نه ځي. دا اصول دي زمونږ د دین. کله کله زنانه د خاوند د مال نه غلا کوي، ډېر شی کوي. خاوند دی نه وي بالفرض کور نه سپټ کي پلار کره اوسي، دا ګناه کوي. د خاوند اجازت ضروري ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د سیدنا ابو سفیان ټبر چې کله ایمان قبول کو، سیدہ هند رضی الله تعالی عنها، هغې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس چې زما دا خاوند ابو سفیان دی شوم دی، لږ په خپلو بچو باندې صحیح خرچه نه کوي. نو زه داسې کوم چې زه د ده د مال نه پیسې پټوم، خو کور ته یې نه وړم، هغه بیا د په برچو خرچ کوم. دا خو غلا نه وي که نه؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل نه، دا غلا نه ده. یعنې که ښځه د خاوند د شومتیا نه یریږي او د بچو صحیح تربیت نه کیږي، صحیح د هغې خدمت نه کیږي او دا د هغه نه څه پیسې پټېږي، دې لپاره چې په بچو یو لګوي خیر ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم زنانو ته وایي ډېر خیرات کوئ. تاسو ته هم وایو خیرات کوئ. خو زموږ خلک خیرات نه پېژني. یعنې دوی نه نغد خیرات ورکوي چاله، نه ډوډۍ چای خیرات ورکوي. ټول خیراتونه دي.
د خپل وس مطابق د انسان خیرات کوي کنه غرمه دی او غریب مړی بس دا خیرات لستر روټیرې پخې کی چم گاون کې هغه تقسیم کی دا خیرات دا تصدق ضروری ده پخلی مونږ وایو لیکن عمل سے فریق فإني أريتكن أكثر أهل النار زکا چې ما ته تاسو ښودلی شوي اکثر د جهنمیانو یعنی جهنم کې اکثریت د ښځو ده دې نه خلقو دا استدلال کړی دی چې دا ښځې ډېرې پلیتې دي زکا چې دا ټولې جهنمیانې دي اکثریت د دې د جهنمیانو ده یو سړی خپل باندې لاس کیږي او د خپل مور په باره کې دا خبرو کې نو څنګه وي چاہے زما مور هم دغه شانته یو سړی په زړه لاس کیږي او د خپل لور په باره کې دا خبرو کې ته به تسلیم کیدا مونږه مسله دا را چې مونږه همیش د پاره حدیث په داسې انداز کې وایو چې د هغې نه نفرت پیدا شي اور ډېر غلط استدلالات ته پیدا شي سوي چې اکثر ښځې جهنمیانې دي او کنه دا وایي چې د جهنمیانو اکثریت د ښځو ده دنیا کې ښځې ډېرې که سړي ډېرې زنانه ډېرې دي که دنیا کې سړي ډېرې نارینه ډېر دي زنانه ډېر دي نو په جهنم کې به ښځې ډېرې ولي لکه دنیا کې دا ډېری دي نو په دې وجه باندې هلته ډېری دي نو اس کا دا بل پهلو والے چې اکثریت د زنانو دی په دنیا کې نو جنت کې به اکثریت د چای هلته هم اکثریت د زنانو دی ښځوال عیب خو نه دی زمونږ خیال نه چې ښځه دا معیوب څیز دی یو خو وایو جنت د خپو د مور خپو کې دی اول خو وایو د ټول نه زیات ګناهګار چې کوم دی ښځه دا د پښتنو رواج دی جرم وشي پښتانه نو ښځه مړږي او سړی سپین باز ګرځي ولې ګناه ښځې کړي اقدام سړی نه یې کړی پته نه لګېږي چې دې خلکو په آخرت کې کم حال یو سړی چې قرآن مني نه په دې هم پوهېږي چې ان اکرمکم عند الله اتقاکم په تاسو کې د الله په نزد زیات عزتمند هغه څوک دی چې هغه تقواداري دا ټول نارینه راجمه کا دا د سیده عایشه د خپو خورو ته رسېږي هغه زنانه نه اوس د حدیث دغه مطلب نه دی د حدیث مطلب دا دی چې په دې کې کم صفات راځي نو اکثر ښځو کې دا برایې دي پکار دا چې دا ښځې د ځان نه دا برایې لرې کړي دا نه مطلب چې ښځه ټول عمر دې مصیبت کې گرفتار ہے دا برایي په ښځو کې کوم چې حدیث کو رستو راځي زنانه ولا پکار دا چې خپل عمل ته سوچو کې وګوري هغې ته هغه لرې کړي زکات تاسو ماته خودلی شوی اکثر د اهل نارو اکثر د جهنميانو نو ولې تطلو وجه خزوال دس په جنت کې آسیه بنت مزاحم هم ده چې هغې ویلي ربا مال ځان له په جنت کې ما سره ځان د پاره خپل ځان سره جنت کې ځای جوړ کړه آسیه بنت مزاحم په زنانو کې سیده خدیجه هم ده سیدنا جبریل راغی ورته خدیجه ته ووایه چې الله تا ته سلام کوي تا ته ویلي چېرته د دې مطلب دا نه چې ښځیوالي کې نقصان دی نه باید زنانه داسې سیده عایشه رضی الله تعالی عنها د هغې څه حیثیت د سیده فاطمة الزهرا رضی الله تعالی عنها څه حالت زمونږ د عامو خلکو دا ښځې د ډېر پسپک نظر ګوري ډېر پسپک نظر چېرته ګاډي کې زنانه راشي او ته وګوره بیا یو نارینه به ګاډي کې به ځایي مخکې دی به خپلو زنانو سره ناست وي څوک ورته وایي چې یاره بهي ناوخته دی باران دی
زنانه یوازې ده، هلته ځای در کوم ته راشه او دا ځای زنانه ته پرېږده. نو دی څه وایي زه به ښځې ته ځای پرېږدم. یعنې موږ ته ښودلي کېږي داسې ښځه کې څه چل دی. که دغه رویه یو سړی زما مور سره وساتي زما خور سره وساتي زه به څه وایم؟ دا دوغلی پالیسي یا دا دوروخي پرېږدی. زنانه هغه د عزت مستحق ده، هغې له خپل احترام ورکول پکار دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا د زنانوالي د وجې نه وایي، دی که څه اوصاف داسې دي ځکه هغې تپوس کوي فقلنا وبما یا رسول الله. دا ولې څه وجه ده؟ یعنې وجه معلومول پکار دي چې زمونږ اکثریت د جهنمیان دی. دا ولې دی؟ ځکه الله رب العزت خو ظلم نه کوي. د الله په مخ کې نارینه او زنانه یو شی دی، نه نارینواله د کمال بنیاد دی او نه ښځواله د ذلت بنیاد دی. وروستو حدیث کې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې وجه وښیي. هغه وجه به انشاءالله سهار کې خیر ووایو.